ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې د قیامت په ورځ باندې د انسان سره چې حساب او کتاب شروع دنه به اول حساب د لمانځه اخیستل کیږي. کله چې د لمانځه حساب کتاب کې دغه انسان کامیاب وسه فقد افلح وانجح، دغه انسان کامیاب وسه او دته نجات ملاو شي. کوم انسان چې د لمانځه په سوال او جواب کې د الله رب العزت دربار ته ولاړ د په سوال او جواب کې کامیاب وسه، لمونځ په دنیا کې په صحیح طریقه سره ادا کړی ده، فقد افلح وانجح، دی کامیاب وسه، دته نجات ملاو شو. بیا د دې کامیابی نه وروسته ناکامي نشته. وان فسد فقد خاب وخسر، که څوک په د امتحان د لمانځه کې ناکام شي، په دنیا کې عبادت د الله رب العزت په صحیح طریقه سره نه ده ادا کړی، دغه لمونځ فریضیت د فرض په نظر باندې نه دی کتلی، د دغه لمانځه چې دی غافل وویه، نبی علیہ السلام فرمایلی دی قد خاب وخسر، دغه انسان په تاوان کې او دغه انسان تباس. اول حساب سے د قیامت په ورځ باندې کیږي، د انسان سره د لمانځه حساب کیږي. دوه قسم حقوق دي.